الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى صدق الله خالقنا العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله جل جلاله في القرآن الفاتح وفرمى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا دا پنځه قسم فرشتي ولې چې په دوان الله جل جلاله قسمونه وکړه ما دې قسم په داسې فرشتو ما دې قسم په داسې فرشتو بیا الله جل جلاله فرمایل په یوم په هغه ورځ باندې ترجف الراجفه چې تشتلیول کېږي تشتلیولو سره تتبع هر راجفه ټول به وشولې په شولېدلو سره یعنې ټول شام خط دوم شپېلې زمرا قلوب یومئذ واجفه زړونه به یومئذ په هغه ورځ باندې واجفه د ټولو خلکو دا به ربیږي ټوپونه ابصارها خاشعه سترګې د ډېرو خلکو به دا کښتې ټیټې وي د ډېر شرم نه وځي د ډېر قهر د غضب د الله نه وځي الله جل جلاله په ډېر غصه باندې الله جل جلاله به خوښ ورغلی انسان بجرب نشي کولای دا الله جل جلاله ته مخسترګې کول الله فرمایي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قلوب يومئذ واجفة يزدون فأغلط بين أبو توفنوي أبصارها خاشعة دابت سترګې چې هغه به ټیټې يقولون کافران بیا دغه وایي خپل مابینځ کې به دا کافران دغه وایي أئنا لمردودون في الحافرة یعنی الله جل جلاله خو موږ دغه دنیا ته راوستو دا پر موږ باندې جهنم والی مخه مخه ته ولاړ دی جنت مخه مخه ته ولاړ دی فرشتي دا موږ وینو دا عذاب موږ وینو دا قهر غضب موږ وینو دا ولټه کول موږ وینو وسبع الله جل جلاله بیرته موږ ستې واپس کې خپل زاړه دنیا و دغه دنیا نه به ستې واپس کې موږ چې موږ په آرام باندې ژوند تېرول یو تنګي نه وکړي یو پریشاني نه وکړي خوشاله يقولون كافران بوای اینا لمردودون ایمد واپسو فی الحافره اول زندگی ته دغه زندگی بشي هغه ځکه به د فرشتو زعل اذا كنا عظاما نخره بیا به کفار بلان د ډوریان به وخت له په ډوریان کې به د مړو اډونه به دا رقم او یورز به ورلې د مړه به مړ وکشي د په بیا به څو وخت بعد ورلې مړ به وخت د مړه به واشه ختم شي خالي به اډونه پات بیا به څو کاله بعد بیا ورغل د مړه اډونه به ختم شي خار بول
ختم به په ډوري کې به یو شی نو بیا به کافرانو هغه اډونه به راخستي وو هغه خاوره به راخستې وله دا به راړل و صحابه کرامو ته نبي علیه السلام مخ به یې ایښوله بیا به ورته ویل چې ته وایې چې موږ به ورځ په محشر به الله جل جلاله تاسې را ژوندي کړي بیا به له تاسې حساب کتاب کړي الله جل جلاله په قیامت به حاضر کړي ته ورته اډو ته وګوره ورته خاورې ته وګوره دا هغه خاوره ده چې انسان مړ سولی بیا موږ پلانی سړی خاوره ده پلانی سړی مړ سوی بیا موږ کښېږده غوښه ختمه سوله بیا اډونه پات سو بیا څو کاله بعد دا اډونه دا رقم خاورې شو دغه خاوره به الله را ژوندي دغه اډونه دا وچ سپېره اډونه چې غورځي ورباندې نس دا به الله را ژوندي نو دوی کفار به ویلی قالوا تلک اذا کرة بیا به ویل یقولون انا لمردودون فی الحافره آیا موږ بیا بېرته واپسې خپل دنیا ته به ځو که به نه ځو اذا كنا عظاما نخره بعضو کفار به ویل ایا دغه هډونه دا چې نخره سي خاوره سي زرې زرې سي دغه هډونه به الله تعالی را ژوندي کړي یو ورځ موسی علی نبینا علیه الصلاة والتسلیمات دا پر یو ځنګل باندې روان یو کوپړی پیدا کړه کوپړی ټوله بدن یې هډونه سي و خاوره ول یو شی نه و پاتې هغه کوپړی زه راواخیسته دا رقم کوپړی مې ویو و الله ته ویلې چې یا اله رحمانه زما په دې خبر یقین ده چې ورځ په محشر به هر انسان ته جلا جلا په خپل ذره ذره راټول کړي انسان به ځین جوړ کړي زه صرف مشاهده غوښتل غواړم په سترګو باندې لیدل غواړم او دغه اډو والا سړی و ما ته را ژوندی که دا هډ دا کوپړې د چا زه د ده سوالونه جوابونه کوم ځین کوم پوښتنې ځین کوم الله جل جلاله هغه اډو والا انسان موسی علیه السلام ته ګوري علیه الصلاة والسلام ورته ګوري دا د هډ دې کوپړې چې کوم بدنونه ول دا مې اوبو وړي ول اوبو په افسې دا رقم په ځکه روان مې په خاورې کې تللی ول دا په خاورې کې افسې روان مې دورې تللی ول هغه به افسې روان دا ټول راله په دا کوپړې پسې وشنته دا کوپړې سره جوړه شوه سره غټو سره کوپړې بېرته اعلان دی نو موسی علیه السلام په حضور کې ودرېدله داسې ورته ګوري روغ بدن روغ انسان ځین جوړ شو هغه انسان ځین جوړ چې کوم انسان دا کوپړې ول علیه السلام ته فرمایي چې الله جل جلاله خو ما دغه شی راښکاره کړي دا مشاهده واستووا مع الغوات ته څوک یې هغه ورته وایي وایي زه فلانی باچا وم زما مخ ته به په څو زره سپایان به روان ول شاته به څو زره سپایان فلسان به روان ول و څنګ ته به څو زره اسانو سپایان روان و مخ ته به بل چېرته به څو روان زما به څو زره میندې ولې څو زره غلامان ول څو زره اسان به ول څو زره زما محفلونه و مجلسونه ول زما به پلانې مځکه باندې باچې وله زه دومره غټ انسان اوس به دا مې سر نه خلاصېږي زه خاورې سم ایرې سم زما ټوله شان اوبو یوړل ختم زه په خپله ختم سلم خاورې سم زیرې ایرې سم نن زه دا بېرته خدای پاک راګور کړم دا زما لاس زما پښې د لاسونه غصه اریان فات چې کوم باچا الله جل جلاله داسې غر کړی چې یو شی نه سو پات یو آس یو سپاهي یو محفل یو مجلس یو شی نه سو پات نن دا هغه انسان کوپړې لا بې ځایه پرته د ځنګل په لارې کې پرته د اوبو راخیستي دا هغه سړی و چې دا په زراو سپایان به شوه مخ ته وسېډو سنګو ته به روان اسان بول ټانګام و کیسې به مجلسونه بول نو الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام دا بېرته هغه کړی هغه بېرته ختم شو باچا الله مړ کې ختم کړی موسی علیه السلام ومنله چې بالکل الله جل جلاله هر کله د انسان اول سوچ وای انسان چې اول د یو شي تخلیق وکړي مثال په تور پر یو انجینیر دی هغه ګاډۍ جوړه کړه یو رقم انجن یې جوړه کړه یو رقم موټر یو رقم بلب یې جوړ کړي هغه انجینیر ته دا بلب ماته کړ وایسته دا یو انجینیر بیا دوباره په دغه موټر باندې ډېر زر جوړوي په اول موټر باندې دغه انجینیر په کلو وخت راځي دوباره په جوړېدلو باندې دغه انجینیر لږ هغه اخلي ولې دغه انجینیر سر په خلاص تجربې پر وسولې شان یې داسې پکې الله جل جلاله ورته فرمایي په قرآن مجید کې په نور آیاتو کې فرمایي چې انسانانو تاسو ودغه سوچ وي اول اور انسان جوړول دا ګرانه ده که انسان ختم کې دوباره جوړول دا ګرانه اول اور جوړول ګرانه څنګه شکل ورکوم څنګه صحت ورکوم څنګه ژوند ورکوم څنګه رنگ روغن ورکوم د چا په اولاد د چا په نسل کې پیدا کوم دا ګرانه ده چې ما انسان پیدا کړی
سخت تخلیق ما وکړې دوباره په جوړول باندې بیرته زه قادر ذات بیرته زه په اسانتیا سره جوړولی شم کن فیکون الله به وبایي کن فیکون ټول دنیا امرونه ځونډي دا اډونه دا سپېرې دا نور څه دا به ټول یو بل د صلاح کړو بشري هر انسان به په خپل خپل ځای جوړ ولاړ هر حیوان چې پر کوم ځای مردار شوی هغه پر خپل ځای خپل جوړ ولاړ الله تعالی فرمایي دا کفارو به دا اډونه غاړه دا مسلمان بیا څنګه قالو بیا ویلې تلک اذن کرتون خاسره چې موږ دا رقم اډونه سو بیا موږ دا اډونه دا وته دا خاورې دا اډونه باندې غورځګل ستا دغه به الله تعالی راځي فإنما هي زجرة واحدة فإنما بشكل هي زجرة واحدة سخت آواز وسي هغه دوه شپېلې ځین مراد اسرافیل علیه الصلاة والسلام چې دوه شپېلې وي هر شی هر هډ هر غوښه هر رګ هر بدن هر وشته چې دا په کم خاوره کې په کم اوبو کې په کم ځای کې تللی د غرق شوی دا به الله جل جلاله هغه ذکر راوړي وچ سخت آواز وسي زجرة واحدة یو آواز باندې سخت آواز دا دوه شپېلې ځین مراد فإذا هم بالساهرة الله جل جلاله اوس دا دنیا دا رقم ده و دا غونډۍ ولاړه ده دا مځکه کښته هغه مخامخ غر دی دا زموږ مځکې لوړ دی دا رقم سره کښته پورته په موږ کې ډېره ده یو ځای کوهی دی یو ځای غټ دی یو ځای اوبو وړی دی نه ورځ په محشر فإذا هم بالساهرة الله جل جلاله فرمایي دا غرونه دا غونډیانې دا دشتې بایبایانونه دا ځنګلونه دا شان دا به ټول زرې زرې شي دا ټول به یو شی میدان شي یو لیول میدان بس ورځ د محشر په ورځ دا ټول دنیا به دا به یو میدان دا به یو فرش یو زور او کښته به پکې نه وي یو غر غونډۍ به پکې نه وي یو کښته پرده به پکې نه وي الله فرمایي فإذا هم بالساهرة هغه شپېلې چې ورسي دا دوه شپېلې بیا به دا دنیا ټوله یو رقم فرش اوس نبي علیه الصلاة والسلام دغه کفارو دا اوس چې کوم کیسې ورته شروع دي کفارو اډونو ته راخېستې تنګوي یا غږېږي نبي علیه السلام ډېر زیری اوس الله جل جلاله نبي علیه الصلاة والسلام ته بویا شو ورته وایي چې هل اتاک حدیث موسی زما خوش پیغمبره آیا تا ته د موسی علیه الصلاة والسلام واقعیا نه دي راغلي چې په هغه څومره امتحانات راغله څومره امتحانونه ورباندې راوستل كم امتحان غټ امتحان دوس الله فرمایي الله تعالی غټ امتحان یاد کړم اے نبی یا هل اتاک آیات تنظر اے نبی حدیث موسی هو واقعا موسی علیه السلام كم واقع موسی علیه السلام دا واقع اذ نادى ربه ست موسی علیه السلام د عرب کې په عجم د مدینه او مکه مکرمه په دې ځکه یو وادي ده یو شیله ده یو رود ده یو مانده ده دا غرود نوم دی مقدس طوا نوم دی موسی علیه السلام په دا طوا کې روانو دی مقدس طوا کې روانو دی الله جل جلاله ناره کړ आवाज چې یا موسی اذ نادى ربه بالوادي المقدس طوا ستم الله جل جلاله आवाज وکړ چې موسی علیه السلام په مقدس طوا کې چې موسی علیه السلام روان چې اذهب لارسا فورا لارسا دې مقدس طوا روان سلارسا الى فرعون وفرعون لارسا فرعون هغه ټیک د خدای دعوا کړې وه اعلان یې کړی زه خدای یم اذهب لاړ شه الى فرعون وفرعون ته انه طغى هغه فرعون سرکشي کړې ده فرعون ما سره مقابله کې ولاړ شوی دی اوس ما سره مقابله کوي ورسې فرعون فوکه ورسې فرعون ته زما خبر ونه رسول هغه ته له ما سره نشي کولی زه جلال ذات یم جلال تخلیق کوونکی ذات یم ته هېڅ نه یې خلق الانسان ضعیفا الله جل فرمایي ما انسان ډېر ضعیفه ډېر کمزوري پیدا کړی انسان هېڅ نشي کولی ورسې فرعون په خبر کې په دې خبره اذهب الى فرعون انه طغى لاړ شي فرعون ته لاړ شي هغه خبر کې په سرکشي باندې سرکشي کړی فقل هل لك الى ان تزكى ورته ووایي هل لك آیا ته غواړې ستا زړه دا خبره غواړي الى ان تزكى چې ته پاک شې ستا خبر ته دا زړه غواړي چې ته پاک شې له ګناهونو څخه له کبر له ریا څخه دته مراد الله جل جلاله د دنیا ریاکاري نه اخیسته انسان پلوز شنه راستلی روان په بازار چې تر ما بل زورور سړی نشته که ما ته چا شردا وکړي په داسې په پنچوله تر ما بل سخت سړی نشته زه د قوم د ټوله قوم مصر سړی
تر ما بل مصر سوی نسته په سترګو انسان نه ویني ځکه په سترګو باندې نه ویني اذهب الى فرعون انه طغى داسې فرعون ته الله تعالی څخه شکر ده فقل هل لك الى ان تزكى ورته ووایه حیا ته دا غواړې سالو دا غواړې الى ان تزكى چې ته پاک سې واهديك الى ربك چې تا ته هدایت باندې پر لار راسي الى ربك د رب جانې ته واهديك چې ته د هدایت پر خوا راسې الى ربك د رب خواته فتخشى ته د الله جل جلاله نه وبېرېږه تر تا لوی غټ ذات ستا ته هېڅ نه یې یو شی نشي کولی فتخشى وبېرېږه الله تعالی جل څخه هغه موسی علیه السلام په خپل محل کې ناست په غرور په تکبر کې راغلی وي دی خو نه دلته په ځان باندې مست وي شراب یې څښلي وو نور مستي پر سر باندې واخیستئ ډېرو خلکو دله سجدې وکړې بیا د نورو لویوالي زیات شولی نو بیا موسی علیه السلام ته ویلې فاراه الآیة الکبرى اوس نو ما ته نشانیان یې راښکاره کړه د الله تعالی داسې ما له دوی کار راښکاره کړه چې عقل نه مني هغه جادوګران موسی علیه السلام ته ویلې چې راوغواړه ستا جادوګران راوغواړه ستا ملایان راوغواړه ته چې کومه دا زما ملایان دي که ستا زما جادوګران ټول جادوګران راویوغواړه جادوګران راوغواړه چې راویوغوښتل راښکاره یې کړه ستا د محل ته خدای یې دا ستا بندګان دي یو قسم دا ستا ملایان ته خپل طاقت راواخه د دو خلکو طاقت راواخه په دواړو باندې په دواړو سره ملاو شئ داسې علامه ما ته راښکاره کړي د علامه به زه تل د ختم کړم په یو منټ کې د هغې علامې توړ به زه تل زر د ښکاره کړم فرعون له خپل جادوګرانو ته وویل چې تاسې کې دا رقم رسیان یې تاسې کې لاټیان یې تاسې کې د لاس کې کوچني کوچني لرګي لرګان دا تاسې کې چې مارون ورته جوړ کړي هغه تاسې کله مارون ورته جوړ کړي الله ورته وفرمایل چې ای موسی علیه السلام دا شاریان ته پاس دون محل کې دون ډېر ماران موسی علیه السلام الله ورته وفرمایل چې هغه د فرعون په محل کې څومره ماران ټول مرسته ټول یې په یو ځای باندې وکړل بیا د امر الله جل موسی علیه السلام خپله کړه او څومره جادوګران ټول مسلمانان شو ټول په اسلام باندې مشرف موسی علیه السلام په ځان نور وبېرېدی چې پر ځان وبېرېدی نو بیا اعلان فكذب وعصى بیا موسی علیه السلام د ویلې ته درواغ وایې موسی علیه السلام ته ویلې فرعون وموسی علیه السلام ته ویلې فكذب ته درواغ وایې وعصى او ته موږ دوکه راکړې فكذب وعصى فكذب تکذیب وکړې وعصى مخ یې واړولی د موسی علیه السلام څخه بیا خدای وبېرېدی په خپله بچي باندې زما خلک ناړل زما کم پوه خلک پوه جادوګران دا د ما روان شول نو دستي ویلې ثم ادبر يسعى بیا شاته سولی خلک یې راټول کړل خلک یسعى غږ یې وکړ خلک یې سره راوړل ادبر تدبیر یې اختیار وکړی یعنی کوشش یې وکړی ځان یې چالاکي وکړه بیا فحشر فنادى بیا ټول خلک راټول کړل فنادى بیا اواز وکړ غټ اواز ورته وکړی بیا ویلې فقال انا ربكم الاعلى دا فرعون وایي فقال انا ربكم الاعلى اواز وکړ انا ربكم الاعلى استغفر الله زستاسي طول زستي د ټول لوی خدای زه یم کنه زه د ټول خلک سره ټول کړي په محل کې ورته انا ربكم الاعلى انا ز ربكم الاعلى استاسو اعلى لوی خدای یم کنه ټول خلق سجدي ورته وکړي هو تزمج لوی خدای استغفر الله فاخذه الله لكان الاخره الاولى الله جل جلاله دی ویني فاخذه الله دی ویني په فکر کې په غضب په قهر کې ویني آخرت والاولى هم په دنیا کې هم په آخرت کې په دنیا کې دا سزا ورکړه چې سره له خپل کسان سره له خپل سپایان سره له خپل محله سره له خپل د څومره جادوګران څومره کسان چې الله جل جلاله په دنیا کې په اوبو کې یو دم غرق خط نام نشان ختم کړي بیخ بنیاد ورويسي وفرعون ختم کړي والاولى آخرت او په آخرت کې به الله جل جلاله فرمایي چې په آخرت کې به جلا سزا لکه ما چې په دنیا کې سزا درکړه تا له ما څخه د خدای دعوه شروع کړه تا له ما څخه د لویوالي دعوه شروع کړه و د لویوالي دعوه دا تر اوبو باندې څه خلاصولی هغه سپایان هغه کسان هغه سره مې غر کړی چې بیا دا نه وایې چې زما سپایان که کاش زه به سپایانو بچاو کړم سپایان مې تا له د نن ډېر لکړل هغه مې ورسره غر کړل بیا الله جل فرمایي چې بیا به دا رقم عبرت وګرځولې د ټول دنیا لپاره نن هم ټول دنیا په عجایب دغه کې په دغه کې په عجایبګر کې په مصر کې ایجنسی کې په هغه کې د وسپرو د پورې دغه جسد پروت دي اډونه پراته دي دا الله جل جلاله
وټول عالم اسلام او مسلمانانو ته انس و جن ته وټول ته یو نمونه یې څه ده یو عبرت یې ته یې چې خبردار کوم ځان یې څه د خدای دا وکړ یا په غټ سنت لاس یا په غټ زړه روان واس یا په غټ سترګو مزون کولې انجام وو تاسو کار کوم نام نشام د ختم کړ یا الله فرمایي ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ان في ذلك بشك بذكر عبرة دا عبرة لمن يخشى دا اغلط چاره پاره يخشى چې الله تعالی ذکرېږي دا عبرت الله تعالی په خپل وایي انتم اشد خلقا واسال جل جلاله فرمای وفرعون ونور خلق د مسلمانان دا فرمای وانس وجن دا فرمای چې انتم آیا استفتاس کړئ څوک اشد خلقا چې سخت تخلیق کې سخت جوړ کې ام السما و اسمانونه بناها ته پورته دا کوم سخت بستنی اسمانونه ټیک اسمانونه دای څوک ستر سره جوړ کې فرعون ورته چاره پات بیا ورته رفع بیا مال ورکړي سم کها سیده مې کړي فسواها یو تر بل برابر د اسمانونو نشي دا اسمانونو جوړ کړی د اسمانونو کړي ور پورته دي بیا مې سم په ډول برابر کړی موږ دا فلکیات راځي فلکیات په کتابو کې وایي دا اسمان او موته چې وس اسمان ته ګورو اسمان یې شیل کیږي دا اسمان نه دی دا اسمان اصل رنگ بل نه دا خلا ده دا خلا د اسمان دومره لري دی 1500 کال سفر دی انسان نظر نه رسیږي انسان نظر دومره نه دی چې اسمان وویني دا خلا او ما ته شنه راشکاره کیږي انګريزان دومره تحقیق څوک په تفهیم په لیکار په نامه کتاب دومره تحقیق څوک دومره جازونه شان په سپورت کل مزالونه په سپورت تر سپوږمۍ ورسېدل هغه کم شین دي تر سپوږمۍ بالا مریخ داد وس تر مریخ ورسېدل ناسا تر مریخ ځان ورسېدل هغه کم شین ښکار کیږي ولی الله فرمایي 1500 کال سفر تر اسمان 1500 کال سفر هغه کلونه نه لازم اوسه بیا اول اسمان دا خلا د شنو او ماته ښکار کیږي واسال الله فرمایي چې ما ټول اسمانونه شته کړ یا وای واغطش ليلها وزل صدر عباس من اسمانو دخل شفا ليلها شفا واخرج ضحاها بیا ذل عباس من اسمانو دخل ضحاها ورز تو دا فرعون توای یا لفرعون ما شوا فانس بجن کې کڅوک د بعد خدای دا وکي هغه دا وایسا تی ورځ راو باسي تی ورځ راو باسي یو ورځ شپه راو باسي کنه ریاض الله جل جلاله موسی علیه السلام فرعون ته ویل چې اے فرعون اپا اول دعوت په دغه آیات کې دا دښنه ایمان نه توای هغه فرعون ورته ویل چې اے موسی اے فرعون موسی اے فرعون الله جل جلاله الذي خان مره وخذ ولي دا دي وسر روان ما شان بده تکشف ته هم خدای د خدای دا وعده کړی دا اوس مر بیرته تو دا مر راواخه الذي خدای کوم وخذ ابو صالح هم الله جل جلاله علم کړ جلا کو نبی او خدای پاک جلال ذات انسان وي يا واعطش الليل واخرج ضحاها يا من الاسمان رباس شفاء واخرج ضحاها ورد والارض بعد ذلك دحاها يا من الجبال ذكر بعد ذلك دحاها يا من ذكر الجبال تنكر ذكر جوړ کړه واخرج منها يا من رباس ذكر زخم ماءها ومرعاها شنګشتي د خمرات دا باغونه زنبلونه فصلونه سبزيات ټول زمرات الله فرمای واخرج منها مجابات د ذکر زخم الله پاک باندې والاوض جعل د اسمانو زخم بعد د ورځ د شپې زخم بعد برابر مجرا وصل بعد ذلك وصل د شان زخم دام زکه دحاها زکه مواره کله زکه جوړ کله وسبي الله فرمای اخرج منها مجابات د ذکر زخم ماءها ومرعاها شنګشتي والجبال ارساها جام په دې مزګ کې بیا غرونه په ودرول متاع لكم ولانعامكم متاع لكم اے انسانانو اے جناتو اے انسو اے جنو اے انسانانو اے جناتو اے انسانانو اے پیرانیانو دا متاع لكم دا غرونه دا شپه او دا ورځ د اسمان د مزګ د شنګشتي دا اوبه دا ستانمر دا ستې د پاره د فائدې د پاره دا ما ټول ستې د فائدې د پاره ما او تاسو الله فرمایي دا ما ټول ستې د فائدې د پاره دا جوړ کړی دي بیا الله فرمایي ولانعامكم دا ما د چر پایان د پاره د فائدې د پاره ولانعامكم کم چا خورنا سنا او زی غواوی مزنا او شان نور شان آسان دار کوم نور بلای سکی دا د اول لپاره ما دا د فائدې لپاره ګرځول
او چې کم تاسې نه ساتئ یا په اوبو کې یا په ځنګلو کې تاسې نیولی نه شي یا تاسې لیدلي وي دا د هغو لپاره نه د پیدې بره ګرځول دي دغه شپه ورځ د لمر د سهار د ماښام د اسمان دا ټوله شان بیا الله فرمایي فاذا جاءت الطامة الكبرى چې څه ټیم راشي هغه لویه غټه ورځ بیا قیامت ورته بیانوي یوم په هغه ورځ باندې تذکر الانسان ما سعى یاد بکی انسان ما سعى چې کم کارونه د کړي چې انسان کم کارونه کړي هغه ټول کارونه به انسان په ذات خود اور په یاد شي یا په بعض روایت کې راځي چې انسان یو ځای سود کړی یو ځای جنګ کړی یو ځای بدعت کړی یو ځای کفر کړی یو ځای شرک کړی یو ځای زنا کړی یو ځای غلا کړی یو ځای دوکه کړی یو ځای په نافتون کمی کړی یو ځای فراډ کړی دا ټول به دا رقم په خپل ورته راشي زه ستا فراډ یم زه ستا زنا یم شکل کې ورته راشي و انسان د الله په فرمایي متاع یوم په هغه ورځ یتذکر الانسان یاد کړي شي به انسان ته ما سعی چې کوم چې انسان کړي هر شی به جلا راشي که کوم انسان قرآن مجید تلاوت کړي قرآن مجید به په خپل شکل کې راشي و الله ته به فرمایي چې یا الله زه قرآن یم ته خو ما ښه پېژنې دا انسان ما نه پېژنې دغه انسان د ورځ په دغه دنیا کې یو ورځ د خالي پر ما لاس چې د مچ کلم اته کښېږدله خالي مچ کلم اته کښېږدم یا اله الرحمن زه ګوایم دغه انسان ستا کتاب قدر وکړي مسجد به راشي دا نه وایي تاسې چې مسجد ته راځئ پر دا لار راشي بیا پر بله لار راشي دویم ځای کې دوې لارې پر دې ګواهي ادا کوي دا ځکه چې کوم ځکه باندې مسجد ته راغلی بیا په مسجد سره دا ځکه به راځه د الله په حضور کې به ولاړې د انسان د شکل صورت وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم يوم فأورد يتذكر الإنسان ما سعى یاد کړی چې به انسان ته ما سعی چې انسان کړی وبرزت الجحیم لمن یرا دا ډېر خلک دا وایي دا نو جهنم ما به زه خود په خپل ته ما داسې کسان لیدلي دلته راځي منځونه کې ما ته تاسې پالتو ژوند تېرواسو پالتو دا جهنم نشته دا قبر نشته ما به زه خود په خپل لیدلي دا کسان اوس هم ژوند نه وایي دا الله پاک فرمایي وبرزت الجحیم لمن یرا دا جهنم به راشي دغه انسان مخ ته به داسې ولاړ لمن یرا بیا ورته ای انسان زه جهنم یم لمن یرا اوس ما وګوره د څنګه شی ما نور ګورې ورته خلاص بسې ماران لړمان اورونه جهنم عذاب سزاوي حکم سخت سخت درنات فرشته دا به ټول ورښکاره شي انسان چې دا وایي یا بل روایت کې بیا روایت کې بیا راځي په تفسیرونو کې وایي چې انسان دا وایي چې هغه انسان ګناه کوي زنا کوي کفر کوي شرک کوي بدعت کوي هغه انسان دا وایي چې جهنم نشته بس راځه دا ژوند دې تېروایه دا شراب چې دا مستی کوه دا خونخواري کوه منځونه مه کوه عبادتونه مه کوه حج مه کوه زکات مه باسه هر څه د الله د لارې خلاف کوه حج دا د جهنم په خلاف اواز پورته کړه الله پاک فرمایي وبرزت الجحیم لمن یرا دا جهنم به را مخامخ شو انسان ته لمن یرا هغه څوک چې هغه لیدلی په دنیا کې خوښ شو بیا به دا رقم ښکاره شي ای انسانه زه دغه یم جهنم بیا به الله پاک ورته فرمایي اوس الله فرمایي وایي دا هغه انسانان دي فاما من طغى دا هغه خلک دي چې سرکشي په دنیا کې کړې وله لکه فرعونیان لکه دا رقم نور ظالمان لکه دا رقم د دین دشمنان دا رقم خلک چې هغه د دنیا په هوس کې دومره لیوني چې ګرڅه دا جهنم او دا قبر ګرڅه مني نه د دغو خلکو نوم دی فلسفي وایي زه فلسفي یم زه ګردا شان نه منم زه حدیث نه منم زه فلانی نه منم هغه دا خلک دا اوس هم شته ډېر دي بلا ډېر خلک دي اوس هم شته بې انتها زیات الله جل فرمایي فاما من طغى که هغه خلک چې په دنیا کې څه کشي کړه وآثر الحیات الدنیا ګور الله پاک فرمایي وآثر
وآخر د ترجیح ورکړی حیات دنیا د دنیا او ژوند ته. دا انسان په غفلت کې و، د دنیا او ژوند ته توجه ډېر ورکړې وه. د دنیا ژوند هوس دومره ورباندې زیات نسولی چې دا انسان یې ګرځه د جهنم د جنت د الله د وحدانیت د رسالت د ګرځه د خلاف یې ودرولی. وآخر الحیات الدنیا دنیا دومره دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو د صحابه کرام سره روان وي، هلته یو سپی مردار پروت په یو روایت کې راځي، په بل روایت کې راځي چې یا وزه وه که مږ مردار پروت و. بیا بوی کړی بیا دا پړسېدلی و، داسې بوی کړی و چې یو څوک نږدې نستلی. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته وایي تاسې ورنږدې شئ. صحابه کرام چې ورنږدې شول او نږدې کېږي نه بوی ځي. یا رسول الله مردار ډېر مردار بوی ځي، خیر ته ما سبق پکې راوښیه. نبي علیه السلام ورلی چې اوس دې مردار شي دا سرمن راواخله، دا رقم یې وشړې په لاس کې. هغه سرمن یې راواخله داسې وشړول. بیا نبي علیه السلام ورلی سرمن یې دا رقم په لاس کې ورته ونیوله. ول د دنیا مثال د دغه مردار شي بویجن شي مثال دا دواړه سره یو. د دغه مردار پړسېدلی شي پوست د دې دنیا مثال دا رقم دی. هغه ټیم قیمتي ده چې ته پر سمه لار وچلې، اولاد پر سمه لار بوځې، مال په سمه لار کې خرڅ کړې، دوکه نه وکړې، په ناپ تول کمې نه وکړې، سود نه وکړې، زندګي پر سمه لار روان کړې. داسې الله جل نبی رسول داسې مثال ورکړي راشه. بیا ورته فرمایي وآتنا الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى. دغه سړي دپاره دا کوم چې د جهنم په خلاف وي، کوم چې د الله د وحدانیت په خلاف وي، د دغه جهنم کې ټکانه. فإن الجحیم بېشکه په جهنم کې هي المأوى د ټکانه جهنم ده. اوس الله پاک په جنت قرب ته راځي. واما من خاف بشک هغه خلک خاف چې هغه بیریږي مقام ربي د الله د حضور د صاحب د مخ ته لیدلو څخه. زه به د الله مخ ته څنګه درېږم، زما په لاس کې به څه شي، زه به په عملنامه کې څه شورلم، دغه لمونځ به مې څه شي دا زه به ورته ولم، دا روژه به مې څه شي ورته ولم، دا زکات به مې څه شي ورته ولم، دا یو حج چې مې وکړي دا حج به زما څه شي الله وزر په ډول نیسم. الله ته به وایي دا ما حج کړی دی، دا مې لمونځ کړی، دا مې روژه نیولې، دا مې زکات وکړی، دا مې حج کړی دی. الله به ورته وایي اشه ما تا د دنیا کې سترګې درکړې، د سترګو حساب ولا راک، زه به د سترګو بدله په څه شي کوم. دماغ مې درکړی، لاسونه مې درکړي وو، پښې مې درکړي وو، زه مې درکړی وه، ټول عمر بس پلانی خلاف، د پلانی خلاف، د پلانی سره جنګ، د پلانی سره جنګ، د ای سره ظلم، د سره ظلم، د بد وایه په شکنځای وکړه، یو فایده یې وه چې هغه نه ورسېد، دی بیا هم درته پسې شکنځای پسې کوي، بد یې ورته پسې وایي. دغه د دغو خلکو دا انسان به څه وکړي د الله مخ ته چیز ورته ودروي. بیا الله فرمایي واما من خاف پس هغه څوک خاف چې هغه بیریږي مقام ربي د الله تعالی د حضور مخ ته ونهى النفس عن الهوى خپل خواهشات منع کړی وي، عن الهوى نه خواهش خپل نفس منع کړی وي، عن الهوى نه خواهشات یعنی پروت شیطان زور ورته کوي ما اوس یې مه کوه جمع یې کړو درې به کور به مضبوط بدی راپورټ شي وایي ډېر ښه کار دی په کور یې نه کوم زه ماجد کار کې لګیا یې مړه به دا کار فارغ دا ګراک روان دی جمع راځي تېرې راځي شي نه جمع بیا وکړه نفس د نفس تابع وګرځي. نفس بیا ورته وایي چې روزه مه نیسه بیمار یې تبه یې نن دې شوګر ده نن دې بلډ پریشر دی نن دې سر درد کوي نن دې پښې درد کوي نن دې بدن درد کوي ته نن دې روزه مه نیسه بیا د نفس ومني بس روزه نه پسې ونیسي. زکات مور کو غریب بسې مال به دې کم شي غرب بسې تباه برباد بسې بله مړی ماشانه کې پیدا د نفس ومني هغه نور غرض ډېره دنیا ته پرته حج مه کوه چې نه سپین ږیری شي بیا به حج ته لاړ شي اوس لا ځوان یې د دفتر نه اخلاص اوس لا ځوان یې له دوکان له کاروبار نه اخلاص اوس لا ځوان یې له جانداریو له مېلمستیاو له ملکیو له بچي نه اخلاص دا ټول د نفس فشل وایي بس الله فرمایي ونهى النفس هغه خلک چې هغه د نفس په خلاف روانو یعنې منزل پورته کېدل روزیه ته سم پر روزه هر رقم بیماري کې د روزه نیوله خدای پاک بیماري دې نفس ډېر خلک دا رقم دي دومره بیماران بیا هم روزه نیسي بیا هم الله تعالی توفیق ورکوي. بیا الله ته فرمایي عن الهوا دي خپل خواهشات کنټرول کړي. فإن الجنة هي المأوى دغه انسانانو لپاره چې کوم له ما بیریږي له ما زاړي هر وخت به ما ته زاړي هر کله چې ما یادوي و ما ته زاړي دغو خلکو دپاره په جنت کې ټکانه ده په جنت کې ځای دی. بیا الله فرمایي يسألونك عن الساعة أيان مرساها ورځ کافرانو راغلو نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ای د الله رسوله موږ له تا دا پوښتنه کوو یسألونک د تا دا پوښتنه کوو عن الساعة د هغه قیامت د ورځې به ایان مرساها څه ټیم به راځي هر وخت موږ ته قیامت به راځي قیامت به راځي قیامت به راځي قیامت روان دی قیامت به راځي هغه څه ټیم راځي
فيما انت من ذكرى النبي عليه الصلاه والسلام فرمایي الله تعالی فرمایي ته دې خلق ته وایي فيما انت من ذكرى تاسو په دې کې څه کار دی په دې کې تاسو د چیز ذکر کواس ولې دا خبره یې راځي څه راځي الى ربك منتهى د دې انتها صرف الله ته معلومه ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې وما ته نه معلومه جبرائیل امین ته نه معلومه اسرائیل ته نه معلومه میکائیل ته نه اسرافیل ته یو فرشته ته یو میکائیل یو غټ فرشته ته غټ انبیاء کرام ته یو چا ته نه معلومه چې الله جل جلاله ورځ کوم ورځ تا کړی هغه ورځ کوم ورځ راځي دې آیات ډېر تفسیر علماء کرام وکړل د مختصر تفسیرونه به تاسو علماء کرام فرمایي چې د قیامت د واقع کېدو سو علامه نبی عليه الصلاه والسلام ذکر کوله علامه ذکر کوله غیر نه ذکر کوله ورځ نه شول چې دا ورځ علامه ذکر کوله علامه دا چې د مور پلان نافرمانی به شروع زوی به د مور پلان نافرمانس سړی به ډیر سختوي لا خپل کوروالا سره د حیث په ټیک کوروالی کې صحیح سود دوم انسان سود به زیات په بازارو کې کاروبار به ټوټل په سود راځي اوس وګوره زموږ ګوړه د کبره د کچې د موټرسایکل د ګاډي اور شی پر سود روان د غیر په پر سود روان سود د خدای سره به جنگ زیات شي درېمه خبر موسم به ټیم شي ودا نوروز دی په سرلای په دې کې به دا چې نارمل بارانونه ول او سم برابر اوس دومره یخ دي شتو ضرورت په یخ کې باران نه اوس که سوي واوي شروع دي د ټیم موسم بسي دوی په ځینې کې روانې زمين په دوی کې روانې بل غټ علامه دنیا به ټول د بخیل خلق سره بسي دا چې د رقم خلق سره په دنیا وي چې هغه انسان په خپل وچ خپل په دا وبېری چې ما دنیا لږ نشي دغه بدون دنیا دون کاروبار دون ژوند نه وي چې حساب کتاب وي دنیا به الله تعالی فرمایي دنیا به ټول د بخیلانو خلق په لاس کې راځي دا د قیامت علامه ده دوم کوچان خلق چې کوم بایبان خلق دي بایبان خلق برات ځای بسي وش ډیر پونده علم خلق دا پونده خلق چې په خوا باندې کګان د ژوند دا کارونه کوي هغه ټول ول بازارو ته غټ کارونه دي لوی صداران ملکان دا قیامت علامه دا ما يسوس علامه تقریبا اتیا علامه په اتیا علامو کې دا د جوج ماجوج هم پاکستان د خدجال هم پاکستان دا رقم نور کښې د موسی علیه السلام راتګ هم پاکستان او د بل یو بل نبی راځي هغه هم پکې راځي دغه علامې پاکستان دغه علامې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا زموږ په وخت پرسو زموږ په وخت او امام صاحب رحمه الله په 400 هجري کې تر څوي اوس 1400 هجري روان زر کال ما استاد د امام صاحب پر دې خوای دا علامې اته پرسي ولې اوس څه کوي الله مر ایمان ته پرده کوي اوس الله فرمایي فيما انت من ذكرى الى ربك منتهى بشكل قیامت دراغه د قیامت خاص وی دراکې واقع کې دوه دراتلغه هغه الله ته معلومه ده انما اي بشكل اي نبي تسي انما انت منذر من يخشى تتبع شكل تبيرون کې من يخشى داخله ببير له ما ځخه دخلوا تعال ورکه الله ذات یو دی وحده لا شريك له الله وبيرش تخلي بيرون کې دخلوا د بيرولو زیغه ورکه چې الله جل جلاله ذات کې به ورځ بنه ولا به حساب سره نن نازو وبيريږي كأنهم يوم يرون بشكل أولاد من يوم يرون كميون خلق د قیامت ورځ چې الله جل جلاله سره دوه شپېلې وي ټول خلق سره ژوندۍ سره داخله بځای يوم يرون په دې ورځ خلق به داخله دار کوم سره وګوري دا وای لم يلبثوا مجزن ندي کړي ګر سره الا مگر عشيه مونږ مش سهار دوري ولو اوس ما شان د لرالو دنیا سونو سهار دوري ولو ما شان د قیامت را بعض خلک وای یا او ضحاها واسمع شام واسمع يدير ما شام دوري ما شام ولي ما شان بیرته د لرالو بعض وای چې دا ول سیګان ته نه کې چې موږ بیرته را سو زرا کارونه به انسان ته سی اډونه به خاصي ژوند زندگی به ختمي نسل به ختم شوی هغه انسان چې راپور څنګه به ګرځي دا چې موږ یو نه خبره خالي یو سهار مو تیر کوي کوم یو ما شام محترم دوستان د دې قران مجید معنا مقصد د انسان ژوند پر د ځبل ولا چې انسان دا د خپل ژوند څنګه تیر کوي د قران مجید خلاصه دی ولا د قران مجید خلاصه دا صرف د الله جل جلاله وحدانیت د نبی علیه السلام رسالت تسلیم کول چې الله یو دی نبی علیه السلام اخر نبی دی بل نبی نه راځي او پنځه وخت منځونه روزه په صحیح معنا سره
او بیا هغه بعد زکات هغه بعد بیا چې چا دنیا ډېر حج دا پنځه بنیاد په دغه شان څوک په ځان کې راوړي دغه انسان هم دنیا کامیاب او آخرت کامیاب شي دعا غواړم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وادخل الجنه على الله يا عز الغفار برحمتك